لکه ستا عمران خان ډېر خوښ دی. عمران خان خو زما په دیزي کې پروت دی. او صحیح ده. عمران خان دې ولې خوښ دی؟ بس هغه یو چې کومه دی سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوي، هغه دا د سپینې سپینې ویلې نو کوم ځای ته ورسېدو. نن سبا خو ټول علماو خلاف دی او دغه نو دا چې ما څنګه دا شعر د علماو سره ته اشاره ده که نه، علما نه بل پزلوامان دی که نه، پزلوامان سره ته اشاره هغه سپکوالی پکې دی که نه. نن سبا خو ټول پی ټی ټایګر عمران خان سره دی. دا راته ووایه که فرض که دغه کم نظم چې هغې کې مولانا صاحب پسې خبرې شوې وې، کو انکیس دغسې نظم چې دی یا عمران خان صاحب پسې یا نور عوامي نیشنل پارټۍ قومي وطن پارټۍ مشرانو پسې شو، نو ستاسو به همدغه رد عمل و کوم چې د مولانا صاحب ذکر په دغې نظم کې شو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمندو کتونکو، نصرالله خټک یم، ستاسو په درنه خدمت کې حاضر شوم. د اجاره کلي تحصیلي تنګي علاقه ده، یحیی جان سایل هم را سره دی. تاسو په دغه سوشل میډیا باندې ګورئ چې یو ماشوم دی او د هغه نه چې دی خپل استاد پړقونه ایستي دي او دغه پړقونه چې دی نو دا د یو سکول پروګرام دی او په هغې کې ایستي دي. نو دغه ماشوم څوک دی، کوم ځای سره تعلق دی، په کوم سکول کې سبق وایي، مولانا صاحب ته دغه پړقونه ولې وویستل، دغه ټول معلومات دله درکومه. او دا هم تاسو ته وایم چې دلته د ماشوم نه ډېر خلک راغلي دي، ډېر یوټیوبران راغلي دي، ډېر ټک ټاکران راغلي دي، خو مونږ به کوشش دلته کې کوو چې دا ماشوم ولې چې دی نو دغې پړقونو ښکار شو. ډېره مننه شهزاده، ما سره ډومبي خپله پېژندګلو که نوم دې څه دی او کوم سکول کې سبق وی په سویم جومات کې. السلام علیکم. زه د اجارې کلي یم، زما نوم دی ذوالفقار علي او زه تعلیم کوم اقرا پبلک های سکول جندي کې. په سویم جومات کې اووم جومات کې. دا راته ووایه چې دا کوم پروګرام و، د دغې پروګرام په اړه راته ووایه چې دغه پروګرام د څه حوالې سره ستاسو په دغه سکول کې؟ دا جی ریزلټ یو پروګرام و چې هغه زه شپږم اووم کې وم اتم ته کېدم، هغه سالانه امتحان جي. ته د اووم نه اتم ته کېدې؟ او جی. تا په دغه کې دا کوم اګزام چې شو نو په دې کې تا پوزیشن اخیستی خو نه؟ زه 5م نمبر راغلی یم. زه دې نه 2 میاشتې مخکې جي 2.5 میاشتې لکه زه ما خبرې نه شو کولی، زه ډېره په هسپتالونو کې ګرځېدلم، ما څه 2.5 میاشتې چې زه ما خبرې باندې شوي لکه 2.5 میاشتې لکه زما خبرې باندې شوي، زه سکول ته به نه تلم. نو په هغې وجه زه لکه ما نه کارونه مارونه شوي، نو په هغې وجه زه 5م نمبر پوزیشن، نورو کې کله سیکنډ کله تل. او په دغه سکول کې تا نه فیس اخلي که نه؟ لکه دا خو پرایویټ سکول دی نو ته فیس ورکوې او څومره ورکوې؟ نه جي، زه په ګاډي کې پرې ځم او سکول کې پرې یم. لکه دا خو د دغه مولانا صاحب برکت دی، دا چا چې والې کتابونو پورې پنسل پورې هر څه ماته پرې، شکر الحمدلله ټول درته پرې. او جی. دا راته ووایه شهزاده، موږ هم پروګرامونو نه ځو که ستا خیال نو کله چې دغه پروګرام کېږي د دې لپاره ډېره زیاته تیاري ورکوي خلکو سټوډنټانو له، لکه که فرض څوک نظم وایي، که څوک حمد وایي، که څوک تقریر کوي، نو د هغې دپاره ډېر تیاري ورکوي. تا له دا نظم چا درکړی او دې لپاره یې څومره تیاري کړې؟ دا داسې واقع شوی لکه ما له خپل ځاني نعت راکړی، نعت شریفو. زه دې ته ما یو هفته دغه نعت شریف ته تیاري م کړې وه، لکه راوستم بیا باقاعده. خو بس هغه دا کسان مې خپل کې چې داسې پروګرام له کوم کسان راغلي وو، نو هغوی داسې غلي ناست وو، چا به نظم وی، چا به نور څه وی، چا به نور څه وی، چا نعت شریف ویلې، نور وغیره هر څه چې شوي وو، لکه حمد چا وی. نو داسې دغه سره ناست وو چې د خولې نه خبره یو بل څه خولې ورکړی، شور یې کړی. نو چې ما وی زه نعت وایم نو دوی به څه کوي. بس زما ذهن ته مطیع الله تراب صاحب دا شعر رالی او چې دا مې څنګه لومړی 2-3 کړۍ وویلې نو ټول را ویښ شو، بس هله ګولې جوړه کړه، عمران خان زنده‌باد او دا وغیره قصې را دغه شوې. په ټول سکول کې دغسې چغې شولې. نو دې وخت کې بس ما له قاري صاحب رالی، ما نه په مخ څپېړه ویسته. دا راته ووایه سیاست خوښې، سیاستدانانو کې د کوم سیاستدان د ټول نه زیات خوښ دی؟ زما خو جي عمران خان خوښ دی. او جی. عمران خان دې ولې خوښ دی؟ بس عمران خان زما بس په دې خوښ دی چې لاړی خوار څه ظلمونه کېږي، وایي سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوي، نو هغه سپینې وایي او د امریکې غلامي نه کوي. بل چې نن سبا څومره که دغه دي بس وانې دانې کوي، هغه زموږ دپاره
زما یو تره دی عبدالرحمن نوم یې دی هغه پرې علاج شوی د څه د وجې شوی د عمران خان د وجې شوی د پرې علاج شوی دی صحت کارت باندې شوی ښه دا په صحت کارت باندې د وجې تعالی غریبانان او ګوره صحت کارت باندې واقعي چې د غریبانو دپاره یو غټ کارنامه د پاکستان تحریک انصاف او ډېر خلک د دغې متاثر دي او ډېر خلکو د دغې وجې اوټ هم ورکړی دی خو دا راته ووایه مولانا صاحب پسې چې تا دومره خطرناک دغه نظم وې نو هغه دې ولې بدي نن سبا خو ټول علماو خلاف دی او دغه نو دا چې ما څنګه دا شعر د علماو سره ته اشاره ده کنه علما بل پزلامان دي کنه پزلامان سره ته اشاره هغه سپکواله پکې ده کنه نن سبا ټول پی ټی ټایګر عمران خان سره دي لکه سم عمران خان ډېر خوښ دی عمران خان خو زما په دیزي کې پروت دی او صحیح ده عمران خان دې ولې خوښ دی بس هغه یو چې کومه دی سپینې مو وایه که ژوند کوي هغه دا د سپینې ویل نو کم ځای ته ورسېدو او جی نو تا ته په دغه شعر کې یا په دغه نظم کې کوم چې تا تقریر کو په هغې کې خپله غوسم وه مولانا صاحب ته ځکه او جی لکه داسې خامخا هغه جذباتي احمد الله تراب صاحب ویلی نو داسې جذباتي کې ویلی که نه مولانا صاحب تا سره ثبت کړي دي چې مولانا صاحب د سپکو ته به خلک مولانا او دغسې دغه سپکوي نن سبا نو تا سره ثبت کړي ما سره مولانا صاحب اثبات هم نه دی کړی خو لکه داسې یو خبره برته وکړم چې زه اول زما د تره نه تپوس کوي نور کوروالو نه تپوس کوي هغوی زه به د دې مولانا صاحب باندې ما دومره جګړې کولې لکه دلته زموږ ټول کلی پی ټی آی سره نو ډېر زیات جګړې مې په مولانا صاحب باندې کولې خو څه وخت کې لکه هغه داسې وکړو چې د عمران خان یې بې ګناه جیل ته کړو بل مولانا صاحب جیل ته کړو بس وایي ما ته دغه دی ما ته خطره ده او ما ته خطره ده دا مولانا صاحب نو هغه ته خطره نو مولانا صاحب خو هغه جلده کړی نه دی ګورې ته چا نه تپوس وکړه ما خلکو نه تپوس کړی بل مولانا صاحب چې کومه دی لکه اول دغه سره خیل دی شهباز شریف چور نواز شریف چور او بیا کوم خوا لاړی او ابل ورځ اتحاد له مرغلی لکه زه به یو خبره وکړم چې متولي تراب صاحب تاسو پیژنئ افغانستان قومي شاعر دی سوړوکی دیم نو افغانستان قومي شاعر دی لکه څنګه چې د پاکستان علامه اقبال نو هغه چې کومه دی چې هغه دا شعر ویلی چې پاکستاني سیاستمدار د نور غوبل نه کوي پزلامان په خوله د موږ ته نور کنځل نه کوي پزلامان موږ ته راشنه مواد نه راکوي دی د موږ ته نوره فتوا د جهاد نه راکوي چې ما څنګه دا کړۍ ختمه کړه بس زموږ قاري صاحب راغلی هغه ما ته لکه داسې خبره وکړه چې هغه داسې دې سنګل دا چې راله وکړو الله سره رالې سیونه ما ویل ما ته څه خبره کوي یا به دا وایي چې سیاسي بحث په سکول کې مه چلان شي ما ورته څنګه داسې ور دغه کړو ښی لاس یې نه وتوله بس په دې ګس سره چې په مازه شان هغې نه چا درې پړقه جوړ کړي چا ته څه جوړ کړي چا ته څه جوړ کړي چا رانه مذهوب جوړ کړی دی او څوک څه ورته لکه دا خو مولانا صاحب لکه موږ متوسن زموږ د سکول ټیچر بل اسلامیت ټیچر لکه هغه چې کومه دی رالی مانه لکه پړق ویڅو زه پې خوشحاله شوم ځکه چې ما د زوی تربیت راکړو څوک نن سبا چا نه څپېړو باسي خو ما ته لکه دا خبره وکړه چې سکول کې سیاسي بحث مه چېړه خو خبره چې دن تاسو پوه شوې چې د دې ملګري چې دی دا د عمران خان صاحب نه ډېر زیات متاثره دی او د دغه وجه چې دی نو د دغه کم نظم چې ویلی دی دوی په خپلو خبرو کې مو وی چونکې زما عمران خان صاحب سره چې دی نو ډېر زیات د زړه لګاو دی ورسره د زړه محبت مې دی ورسره مینه مې دی ورسره او په دغه وجه ما دغه نعت یا دغه نظم دغلته دې وجې ویلی دی چونکې ما ته پته ده چې عمران خان صاحب جیل ته چې دی چا دننه کړی دی یا د پی ډي ایم چې کوم هغه حصه وه نو په دې وجه زما د هغوی سره چې دی نو په زړه کې یو نفرت و د دغه خبرو هغه اندازه او تشریح دا ده نو د دې وجې چې دی نو په دغه موقع باندې ما چې کوم دی د زړه بړاس چې دی نو په دغه نظم کې وویستو د هغې پس چې دی نو دغه یو ناخوشګواره پیښه مخې ته راځي خو به هر حال د دوی روغه شوې ده او دوی وایي چې دغه مولانا صاحب زما استاذ دی زما لارښود دی او که فرض که ماله یو پړق دوه راکړي دي نو هغه د عبرت دپاره راکړي دي خو دا هم وایي که فرض که بیا ماته داسې موقع میلاو شوه نو زه به همدغسې نظمونه کوم چې د پاکستان تحریک انصاف په حمایت کې نو هغه به زه دغه ویمه چونکې مخکې ما ته اوس وویل چې دا د عمران خان صاحب یو غټ فین دی مخکې به کوشش کوو چې مونږ هغه قاري صاحب له هم ورشو هغه سره هم خبرې اترې کوو چې هغه په دې اړه باندې څه وایي قدرمندو کتونکو بالکل مونږ دغه اقرا های سکول ته راننوتو او دلته چې دی نو هغه مولانا صاحب هغه قاري صاحب سره موجود یم چې په دغه سوشل میډیا باندې نن سبا چې دی نو دوی هم فاریو کې ګرځي او ډېر زیات خلک یې ګوري قاري صاحب لومبي را سره خپله پېژنګلو کې نوم هم څه دی او دلته کې کم مضمون تاسو ماشومانو ته ښایئ
بسم الله الرحمن الرحیم. زما چې تاسو ته الریډي په چې عالم نو عالم به اسلامیات پڑھاوي. زما نوم دی عبدالمالک او زه د سوګي اوسیدونکی یم او زما فراغت په 2016 کې د شهیدری صاحب نشوي دی. ها دا راته مولانا صاحب استادان چې دینو کم چې طالب علمان وي کم زده کوونکي وي هغوی د بچو مره بلکې د بچو نه سره زیاته مینه کوي چې زیاتره ټایم دلته په سکول کې وي که نه دغه ماشوم له تاسو دغه پړقونه ورکړل په مخ باندې ورکړل د دې شاته څه محرکاتو څه وجه وه چې تاسو په دغې پړقونو ورکولو باندې مجبوره شوې؟ زه ورته فلحال دا خبره وکړم زمونږ د استادانو ماشاءالله ډېر ښکلی دلته یو ښکلی منظم دا جوړ کړی چې دلته به سیاسي بحث نه کېږي کو دا هرې پارټۍ سره تعلق ساتي بچې سکول ګیټ ته رادننه کېږي نو خپل سیاسي مفاد به شاته پرېږدي دلته به د بچو د مستقبل سوچ کوي دلته به دا نه کوي چې یاره دا د پلان کې څه ګورو سکول ته چې راځي د هر چا بچي نو استاد د هر چا بچو ته په خپل د بچو په نظر سره ګوري دې کې څه دغه نه کوي چې د استاد یا خپل مفاد وي یا څه وي یا څه وي نه دا په خبره پکې نه زما خو یو ویډیو مخکم کړی مال چې ګوره زموږ دپاره ټول قابل قدر دی څومره هر مشر به عزت کې کو هغه د انفي وي کو د هرې پارټۍ والي ته به د هر مشر عزت کې کو د هغه ځکه چې دلته موږ له هر قسمه خلک راځي موږ به د هر چا ته د قدر په نګاه سره ګورو نه کې د دغه په نظر سره ځکه حدیث مبارک کې راځي وایي اللهم اجعلني صبورا واجعلني شکورا وفي عیني صغیرا وفي اعین الناس کبیرا انسان په خپلو سترګو کې چې ځان کمزوری وګڼي او د بل په سترګو کې اوچت شي هغه انساني. مولانا صاحب په دې کمنټس مونږ ګورو نو په دې کمنټس کې ډېر خلک قسمه کمنټونه کوي چونکې سوشل میډیا دور دی تاسو بهتره به دا نه وه چې تاسو دغه ماشوم د هر څه پروګرام شوی او بیا هم ځان له کړی او بیا هم ورته ویلي چې بچې دا کار دی ټیک نه دی نو بجای د دې چې د کیمرې مخې ته راتلل او بیا هغه باندې داسې سپېړې ورکول نو دا به ټیک نه و جي داسې کار دی چې وایي خلق الانسان ضعیفه انسان وي کمزوری خو استاد ته د خپل بچی ډېر ګران وي د خپل شاګرد ته ډېر ګران وي هغه وایي چې بعضې وخت کې داسې که تاسو حدیث مبارک وي کله صدقه ښکارم ښیي او کله پټم ښیي نو کله ښکارم یو عمل ښیي چې هغه د ده لپاره یو رد عمل وګرځي. ډېره مننه بالکل قدرمنو کتونکو قاري صاحب چې کومه خبره وکړه هغوی و چې ښکاره چې دی نو لومبي دا وویل چې زوی په د انسان غلطي هم کېږي ورسره دویمه خبره یې دا وکړه چې دغه کې زما دغه نیت هم راته چې دغه کم یو سپېړه ورکول چې نو هغه ما صرف او صرف د رهنمایۍ دپاره چې دی نو دغه سپېړه ورکړې وه او د عبرت دپاره چې دغه ماشوم آینده دپاره په سکول ماحول کې دغسې دوباره دغه فعل ونه کړي. دلته به د سکول ته راننوتي نو نن چونکې د سکول چوټي هم ده دلته کې اګزام هم شوي دی ماشومان راغلي دي خو هغه وداوټ یونیفارم راغلي دي خو دلته را سره یو بل زده کوونکی طالب علم موجود دی هغه له به ورځو هغه نه به یو څو پوښتنې کړو بچې خپله پېژندګلوي را سره وکړو بیا راته ده ووایه چې کوم کلاس کې سبق وایې؟ زه خو د سوګیا کلي مې اعزاز مې نوم دی او د پلار مې حکم خان نوم دی زه په اقرا پبلک های سکول کې تعلیم کوم او په 9 کلاس کې یم. ښه دا راته ووایه بچې ستاسو په دې سکول کې سیاسي بحث مباحثه په هر اداره کې چې دی باندې پابندي وي دغسې څه واقعه مخکې راغلې وه تاسو باندې چې دی نو د ټیچر د طرف نه به څه هدایات وو؟ ټیچر د طرف نه به موږ باندې دا هدایات وو چې زموږ په دې سکول کې به بعض سټوډنټ هغوی به د دې پارټۍ نه ټوپۍ بیا راوړلې زموږ پرنسپل په موږ باندې پابندي ولګوله ټوپۍ ترې واخیستلې او لرې یې ترې کړلې نو بس بیا د هغې نه دېخوا زموږ په سکول کې زموږ پرنسپل چې کوم دی نو په سیاسي بحث باندې پابندي ولګوله بالکل به وي دا بحث به پکې نه کېږي. تاسو ته وختي مو وویل چې موږ به د دې سټورۍ ته ته ځان رسوو چې آیا دا قسمه پیښه مخې ته راغلې وه ولې راغلې وه او څنګه راغلې وه؟ پرنسپل صاحب لومبي را سره خپله پېژندګلو کې او بیا راته ده ووایه چې دغه پیښه راغلې وه د دې څه وجه وه او دغسې قسمه پیښې ولې راځي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم عبید انور دی او دې سکول کې ایز پرنسپل کار کوم او خپله انګلیش او اردو ټیچ کوم دې سکول کې. ښه جي دا څه واقعه وه جي؟ دا بس پروګرام سټارټ و زمونږ چې کوم اینول دغه ریزلټ دی وه هغې پروګرام سټارټ ماشومان موږ ښه باقاعده دغه کړي مو چیک کړي مو دې دوران کې دا ماشوم چې راپاسېدلی دی نو دته چې کوم یو څیز حواله شوی
بس هغه د دوران کې په راتلو کې دغه چینج کړي دغه خپل دغه نظم د نعت په ځای باندې نظم پیش کړی دی ته نعت دغه شوی خو دا د لاره کې دغه کړی دی دا خو د سره خپل بس مخکې نه به لیکلو پروت ځان سره راغشتی دی د راتلو دوران کې به دغه کړي چینج کړی دی دا په کم پروګرام په دغه کې چې شیډول کې نه هغه نعت خا دا هم راته وایي چې دغه څه قسمه موږ ته خو پته ده چې په یو تعلیمي اداره کې او بیا داسې د پرایمري لیول نه والا های لیول پورې په دې ماشومانو بالکل پابندي لګول وي د نن په تعلیمي ماحول کې د دې خلاف مخکې تاسو چېرته څه هدایات جاري کړي استادانو ته سټوډنټانو ته چې دغه قسمه کم دغه چې دی اکټیویټي چې دی هغه پروهیبیټډ وي بالکل او دا یوازې دغه سټوډنټس ته نه ایون چې ټیچرز ته موږ دا هدایت دغه کړو دا باقاعده ما سره آرډر بوک دی دا د لیکلي شوي دي په 27 ډیټ باندې شوي دي صحیح ده په 27 ډیټ باندې نو ټیچر په دې کې موږ دا لیکلي چې په سکول چې کم جوریډکشن دی احاطه کې دننه هر قسم پولیټیکل چې کم باسي په دې باندې به مکمل پابندي بریک دوران کې نه ټول دغه کې خو د بریک دوران کې اکثر ریفریشمنت ټایم نو دا دغه سړی ډیر چیړي نو په دغه او کم یو کس په دې کې دغه شو دا غلطي وکړو نو 1000 روپیا په هغه باندې فاین ټیچر باندې لګولې چې ټیچر باندې ما دونه فاین دغه کړي پوسټ کړي دي نو سټوډنټانو ته به خامخا ما دغه کړي سټوډنټانو نه ایون چې ما همدا کومه لیک چې دا واقع وسره شوې ده د دنه ما تقریبا 3 پیره ټوپه غشتې ده هغه مې ته کومه پټه ټوپه پی ټی آی والا ټوپه مې ته غشتې ده صحیح ده مختلف قسم یوازې دنه نه نور نه چانه ان پی والا دا نور مسلم لیگ والا مزدور کسان پټای والا ټولو نه ما پټ دغه غشتي خو د لیک نه ما سلو 15 پیری ټوپه دغه کړی ده او دا به بار بار دغه کو په مولا سزا مور کړی ده او مکمل پابندي په دې باندې او بیا په کې دا دغه یو شو اډوکیشن میسټیک شوی دی ټیک شو اوس څه وایي خلکو دا دغه سوشل میډیا چې استعمالوي او دغه ټیک ټاکران او یوټیوبران او هغوی را روان نو څه وایي چې هغوی د رول ته په کوم نظر ګوري چې دا پازیټیو رول دی خو نه تاسو ته مطمئن او که نه سره رهنمایي اصلاح دپاره پیغام ورکول هم غواړي یاره زه خو یم چې کم سے کم تاسو خو وختي دا دغه وکړو خو د موږ بعضې کسان داسې راغلي دي ان رجسټر کسان دي هغوی د دې دغه نه دي خبر نه اوس سند شته نه دغه شته بس خبر والي خو د هغې سایډ افیکټس نه ګوري چې د دې څه دغه دي څه دغه به رارسي او بس صرف یې شیر کوي نو خلک لږ دغه وکړي او داسې زه یم چې کم ریسپانسیبل میډیا ده چې هغې د خلاف په اواز اوچت کړي چې دا خوا دې خوا کسان تې بار کړي نو د هغوی به هم د هغې سره دغه شي نو تاسو څه وایي چې ولې بار کړي لکه ستاسو موقف په دې کې چې نه دی هغه شي مخکې چې کوم خلک راغلي دي کم دغه کې تاسو کم دغه باره کوي لکه کم دا کومه واقعه چې دا لکه دا چې کور شوې دا ډېر ماشوم نم کسان تللي دي نو ستاسو د سکول موقف پکې چاغښت شوی خو نه د کم میډیا کس چې راغلی دی دغه کې بس ما په لومبي ځل تاسو میډیا رالی او په لومبي ځل تاسو سره خپل موقف دا کوم دی نه مخکې ما نه دغه نه دی شوي ډېره مهرباني بالکل جی قدرمنو کتونکو یقین وکړئ مونږ چې نن سبا دلته تاسو ته ولاړ یو او دا کیمرې مخې ته راځو دوه ټکي وایو نو دا د دې استاد برکت دی کو دغه استاد مونږ مکتب ته نیوتلې مدرسې ته نیوتلې سکول ته نیوتلې نو نن به مونږ تاسو ته دغسې ولاړ نو او دغسې خبرې هم نه کولې نو کو دغسې حالات راځي او د سکول سره ریلیټډ خبرې نو زه کوشش دا کوم چې دغه سکول ته لاړ نشم او دغسې هغه پروګرام مونږ دننه په حکمت کې حل کو چونکې دغه زما ته اکثر ذهن ضمیر دا وایي چې زه دغه سکول ته لاړ شم نو زه به د استاد نه تپوس کوم د صحافي کار دا دی چې تپوس کول او بل فریق چې دی هغه جواب ورکوي نو ما د خپل ځان داسې ډېر ګران وي راته نن هم چې ما د دې استادانو نه دغه تپوسونه وکړل نو ډېر معذرت سره چونکې واقعه دغه ته رسېدلې وه به هر حال چونکې زموږ دغه کار دی نو به هر حال چې کله هم دغسې قسمه یو سټوري راځي نو پکار ده چې هغه مونږ د تصویر دواړه روخه وښایو خلکو ته او دا خبره که ورته ووایه ډېره هم که ورته ووایه دومره هم نه خو به هر حال د سوشل میډیا په ذریعه باندې دا خبره چې ده نو په ټوله دنیا کې گردش کړی دی نو مونږ دغه چې دی نو ضروري وګڼله چې مونږ راشو او د دغه سټورۍ مکمل حقایق تاسو ته ووایو اوس باقي فیصله په تاسو باندې ده دغلته دغه ماشوم ګلالي خبرې هم تاسو اورېدې دلته چې کوم پرنسپل صاحب دی یا هغه قاري صاحب د هغه خبرې مو اورېدې او په تېره کې چې کوم دلته کې د سکول کې کوم سټوډنټس دي د هغوی خبرې هم تاسو اورېدې باقي فیصله په تاسو باندې چې آیا غلطۍ چا کې دی او مظلوم څوک دی ډېره مننه اوس ته نه د خپل همکار یحیی جان سایل سره اجازه تلم
په الله سپارم د لوی الله په امان.